الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصة مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود فاق کو شوق سروائي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه خوږو مومنان مسلمانانو الله جل جلاله سره زما په خوږ ایمان خوشاله کا کوم مختصر آیات مبارک چې ما ولستو الله جل جلاله خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے زما محبوبا وامر اهلک بالصلاة ته امر کوا خپل اهل عیال ته په مانځه سره دا خلق مانځه ته رابلا اهل عیال ته مانځه حکم کوا اشلک پروکا واصطبر علیها او پخپل به هم صابر شاین پخپل هم د منځ اهتمام کوا کم مشر چې کشران ته نصیحت کوي دی اوسیز چې بچیا دا کار کوا دی به پخپل هم کوي بچیا دا کار مکوا دی به پخپل هم نه کوي داسې نه چې بل ته وایي چې شابه مونږ لاړ شه پخپل کور چې کوم نه ټي وي ته کینی اولاد ته وایي تاسو مونږ لاړ شئ پخپل د کور سملی او کور چې کوم نه بل سبحان ځان مشغول کی یا پاسینا اولاد پاسي دې وجنه نصیحت هغه اثر کوي چې کوم نصیحت کوون کې پخپل پاغي باندې عامل وي دې وجنه الله جل جلاله فرمایي وامر اهلک بالصلاة واصطبر عليها زما محبوبا امر کو اهل عیال ته په موز باندې دا موز څه شی دا الله تعالی یو عظیم حکم دی او داسې حکم دی لکه څنګه چې په د انسان په بدن کې سر ضروری دی سر
دغه شان په دین کې مز ضروری دی. مز کار سره سم وي، مز دي سم نه وي، دا هر څه به خراب وي. د دې وجې نه د مز چې کوم دی پابندي پکار ده. دا مز د ایمان یو نښه ده. حضور فرمایي لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاة. د هر شیز دپاره یو نشانه وي، یو نښه وي، او د ایمان دپاره نشانه شی مز دی. مز چې یو سړی 5 وخته مز کوي، پابندي کوي، دته د مؤمن لقب ورکول شي چې دی مؤمن دی، ایمان والا دی. او چې دی مز نه کوي، د مز وخت راشي روغ جوړ دی، دی مز نه کوي، دا څنګه ایمان دی؟ په ایمان کې خو اول په عباداتو کې د مز حکم دی. چرته قومونه شي الله تبا کړي دي، ا د قومونو پسپایي راغلی نه، الله تعالی د هغې قبح بیانوي، نو په څه طریقې سره بیانوي؟ دا نه وایي چې دی به دا ګناهونه کول. اول ګناه الله څه یادوي؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. الله وایي د هغې نه موږ وروستو داسې خلیفګان پیدا کړو چې مز بې ضایع کوو. د دې وجې نه عمر رضی الله په خپله زمانه کې په خپل وخت کې ټولو ګورنرانو ته، ټولو مشرانو ته باقاعده خطونه ګورې د مز خیال ساتئ. ګورې موږ نن د مز خیال نه ساتو، موږ یو سیوایي شی ګڼو. دا مز خو د الله تعالی یو عظیم عبادت دی، الله سره ملاقات دی. پلان کې سړی وایي یاره مونږ نه کوي خو نور ډېر ښه سړی دی. نو چې مز نه کوي نو څنګه ښه سړی شو؟ دی خو د الله تعالی مجرم شو، دی خو د الله تعالی چې کوم دی نافرمانی کوونکی شو. د دې وجې نه مز چې موږ او تاسو خپل ژوند کې داسې یو عادت وګرځو چې فوراً د حضور علیه الصلاة والسلام باره کې راځي چې کور کې به مشغول خپل بیبیانو سره، کور کې به خبرو باندې مشغول، لیکن چې هر کله به حضرت بلال حی علی الصلاة حی علی الله اکبر آواز به وکړو، بیبیان وایي حضور علیه الصلاة والسلام به داسې لکه چې موږ پیژنو نه، فوراً به مانځه طرف ته متوجه شو. دا زمونږ کارونه هم ځکه سمې نه خوري. بزرګانو دې دعا کوه هلکه مز کې که نه وایي مز ته خو مې کابو نه کېږي، چې مز ترې کابو نه کېږي ستا باندې دوا څه اثر کوي؟ حضور علیه الصلاة والسلام یو کشر صحابي خدمت وکړو د شپې، او نبی علیه الصلاة والسلام ته خوشحاله شو. وی بچیه څه غواړې؟ وی حضور تا سره په جنت کې ملګرتیا غواړم. وی چې ما سره په جنت کې ملګرتیا غواړې نو سجدې ډېرې کوه، ما سره امداد وکړه په سجدو کې، یعنې ته سجدې الله ته کوه، ته عبادت کوه. دا نه چې ته به بېغمه کور ناست یې ما ته وایي دعا کوه، زه تا ته هم ما ته دعا وکړه زه به کور بېغمه ناست یم عبادت په نه کوم. نه، مز یو داسې عمل دی چې دا د انسان د مسلمان اولنی فریضه حقوق الله کې کلمه دی وویله، مز در باندې فرض شو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دربار کې یو سړی پیش، یا رسول الله بهترین عمل کم یو دی؟ محبوب عمل الله ته کم یو دی په وخت باندې مز کول؟ بهترین عمل دا دی چې یو بنده په خپل ټیم باندې په خپل وخت باندې صحیح طریقې سره مونځ وکړي، دا عمل الله ته ډېر زیات محبوب دی. وی یا رسول الله دینه پس بیا کوم عمل ډېر زیات محبوب دی؟ وی د مور او پلار سره احسان. په مخلوق د الله تعالی کې اول احسان او محبت او مینه خدمت دا ستا مور او پلار دی. د مور او پلار سره احسان کوه، د مور او پلار خدمت کوه. دا درې خبرې د قرآن مجید کې دا دواړه لازم ملزوم دي.
چې یو کې او بل نه کې دا یو دی نامنظور ده. هغه درې خبرې کم دي؟ اطیعوا الله واطیعوا الرسول، اطاعت کوي د الله تعالی او اطاعت کوي د رسول صلی الله علیه وسلم. یو سړی وایي د الله اطاعت پکوما خو د رسول الله اسلام اطاعت نه کوما، دا د الله اطاعت هم نامنظور دی. دی دې زر کاله لا اله الا الله وایي کنه خو چې محمد رسول الله نه ویلي څنګه به مسلمان شي؟ اطاعت الله او اطاعت رسول الله دواړه بکې په کلمه کې لا اله الا الله محمد رسول الله دی. په لا اله کې هم تاسو ګورئ 12 حرفونه دي او په محمد رسول الله کې هم 12 حرفونه دي. 12 سلیرش گھنٹے زندگی بد اللہ و دا اللہ دا خلی پیغمبر دا حکم مطابق تیرے علی با کامیابی. نیو اطاعت تا اللہ و دا رسول دا دوڑا لازم ملزوم دی. دویم واقیم الصلاة وآتوا الزکاة، تاسو قائم ہوئی مندرا ورکوئی زکاة درا. یو سڑے ہوئی طول منزلہ وکوم جین ولیکن زکاة پہ فرض دے مالدار دے زکاة تا تیار نیما شیئے سم کوئے دا ملزم چکم دے چہ سو زکاة نہیں ورکر زکاة پہ فرض دے دا نا منظور دے چہ سو زکاة نہیں ورکر دا دوار لازم ملزم دے. او دریم خبرہ انشکر لی ولی والدیک، اللہ وی زما شکریہ ادا کئی دا مور اپلار شکریہ ادا کئی. یو سڑے وی دا اللہ شکریہ با ادا کم، اللہ میں خالق تے مالک تے رازق تے، زما حاجت روا مشکل کشا حاج اور زما مسجود معبود دے اللہ منم خدا مور اپلار شکریہ نا ادا کم خپل کار بکئی دا اللہ شکریہ نا منظور. نہ دا مور اپلار سر بے احسان مخلوق تا اللہ تعالیٰ کی ماں اول دا مور اپلار سر احسان کے. نغا صحابی را یا رسول اللہ پا اعمالو کی کم یو عمل دیر بہتر دے. حضور تو فرمائل بچے پا خپل ٹیم بانے مسکول پا خپل ٹیم بانے ادا کول دا بہترین عمل دیر اللہ پا نزبان. او یہ دویم ویدین پس وی دا مور اپلار سر احسان کوا، دا مور اپلار چکم ندی لزاری مکوا، دا مور اپلار خدمت کوا. تردی چا اللہ فرمائی کہ دا مور اپلار ستاسو کافروں نے نبی دا دے کافر مور اپلار طرح بے احسان کے یو خبر بے نمانی. اگا کم خبرہ سورہ لقمان ناوارڑوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کہ دا مور اپلار ستا مشرک کافر ہوئی اتا توی بچے کافر شاہ مشرک سندا خبر بے نمانی نور بداغت جائز خدمت پٹول کے کافر مشرک کیوں لینا مگر دا مسلمان مور اپلار خدمت نہ کو، مسلمان مور اپلار سر زیادہ ظلم کو، بے ادبی کو. دا آیات ساتھی علماء فرمائیں چہ سوک دا مور اپلار سر زیادہ و ظلم کئی باقاعدہ حدیث تے دا گناہ اللہ تعالیٰ انسان تا پا جوندن باندے ورکی. ہر گناہ چی بندو کی کلے و تا اللہ معاف کی، کلے و تا آخرت کی ورکی، کلے تیرست. لیکن دا مور و پلار سرا ظلم زیادے کول دا دی دا بدلا اللہ دن پا دنیا کی چکم دی دا سزا والا پا دنیا کی ورکی. دا دریس ساگانی دیکھا دا اللہ پا دنیا کی ورکی. یو دا مور و پلار سرا سکھ زیادے ہو کی دا دنیا کی تی اللہ تعالیٰ اغا زیادے ہو باسی. او دویم سیل رحمی خپل ولی دا کٹ کول چھ سو خپل ولی کٹ کئی دا خپل خپلوانو سر زیادے ظلمو کی. او دریم عام مسلمان سر چاہ سر ظلمو کی زیادے ہو کی دا زیادے اللہ تعالیٰ پا دنیا کی والا سزا ورکی. اللہ دی منگر ظلم نہ بچ کی. ظلم دا سبب دا تیرو دی پرز دا قیامت باندی. اللہ دی منگا دا ظلمون نہ بچ کی. لوی ظلم خو اللہ سر شرک تے ان شرکا لظلم عظیم. دا اللہ نہ بغیر بل چاہتا سجدہ لگول، بل سوچ چکم نے مسجود معبود گرن، بل چاہتا آوازو نہ کول،
ما فوق الاسباب دا خو عظیم شرک دے، لیکن عظیم ظلم دے، لیکن دا د مور او پلار سره زیاتې کول، د خپل خپلوانو سره زیاتې کول، او د عام مسلمانانو سره زیاتې کول. یاد ساتئ ګوره الله خپل حق ادا کوي، بخي خپل حق چې کوم دی الله معاف کوي چې غواړي، لیکن پردی حق د مخلوق حق چې کوم دی هغه الله تعالی ګوره نه معاف کوي چې څو هغه نه معاف کړي. یو سړی راغی یا رسول الله جهاد فی سبیل الله، جهاد لازم کده شهید شم ما ته به الله بخنه وکړي، ګناهونه به راته معاف کړي. وی او الله به تا ته هر څه معاف کړي. هغه سړی چې لاړ جبریل امین راغی وی دې سړي ته ووایه الا الدین ګوره پردی حق الله نه معاف کوي. هغه سړي ته نبی اسلام آواز وکړي دلته راشه، وی په دې شهادت باندې به تا ته الله تعالی په جهاد باندې هر څه معاف کړي، لیکن یاد ساته په دې ته پردی حق نه معاف کوي. دین نه مراد پردی حق دی. خفه کېږئ منن زمونږ مسلمانان پښتانه ځان ته خو دینداره وایي، ځان ته چې کوم نه نیکوکار وایي، لیکن عظیم ظلم دا کوي چې لور خور له حصه نه ورکوي. الله ولا ورکوي دی ولا نه ورکوي؟ الله خو د لور خور حصه اول ذکر کړې ده، للذکر مثل حظ الانثیین. نارینه له به څومره ورکوي چې څومره دوو زنانه له ورکوي، نو رول له حصه ورکوي، خو که خور ته حصه واخلي بیا ورسره غم خاطي نه کوي. کوي که نه په ایمان یې ووایه دغه خور د جایداد دپاره کویدن واده وله نه کوي. عظیم ظالم دا دی چې ده د الله په حق هم خپه ایښې ده، د مخلوق په حق باندې هم خپه ایښې ده. بانه څه کوي؟ وایي ما ته خور معاف کړې ده حصه، ما ته پپو معاف کړې ده حصه. یاد ساتئ په معاف کولو باندې نه کېږي د میراث مسله. تا سره د خور حصه ده، ته هغې ته حواله که، هغې له قبضه کې ورکه، بیا دې دا نه رشي تا ته معاف کړي. دا څوک کوي؟ ما ته یې ګوته لګولې، په ګوته لګولو باندې ګورئ حصې نه معاف کېږي. ګورئ هغه شی به ورته حواله کې چې خور دا ستا حصه ده، وایي نه نه ته زما ورور دا خو نه کوم، دا زما څادر دی، زما پړونه دي. په دکه باندې موږ پښتانه غرق دي. مسله دا ده علما پکې ناست تپوس کوي. یو شیخ وفات شو، شیخ پیژنې که پیر صاحب وفات شو، پیر صاحب وفات شو او بالفرض څلور زامن دي او دوی لوڼه دي. څلور زامن دي او دوی لوڼه دي، او د شیخ هیڅ شی نشته، نه جایداد شي، نه کور شته، نه مال شي، نه دولت شي. صرف 500 تسبیح نه پاتې شوي. څه 500 تسبیح نه پاتې شوي. اوس دا 500 تسبیح په دې لوڼو په زامنو باندې څنګه تقسیموي؟ دا باندې کې چې یو پکې طالب دی، طالب وایي چې زه طالب یم، تسبیح زاړم، تاسو زمیندار تاسو څه کوئ؟ دا تسبیح ما له راکوئ. شریعت وایي نه، دا به طالب نه اخلي، دا به په کنچای باندې شپږ ځایه کې. څو ځایه؟ شپږ ځایه به کې. نو چې شپږ ځایه کې نو دا څلور حصې به چې کوم دی څلورو زامن له ورکړي، سل به زامن له ورکړي، او دا سل چې کوم دی په منځ به نیمې کړي، نو 50 په یو خور له ورکړي، 50 بل خور له ورکړي. چې په شریعت کې د تسبیح حساب شته، نو د جایدادونو نشته، د کورونو نشته. اسانه دا به ورته ورکې په لاس کې چې دا تسبیح ستا دي، اوس خور ته نه رشه ماته طالب ماته یې راکړه. موږ چې منځونه کوو، تبلیغونه کوو، موږ وظیفې کوو. الله غفور رحیم دی، خو الله ما او تا ته قرآن رالیږلی دی. پردی حق ادا کا، پردی حق ورکا. د قیامت پر ورځ باندې به الله آواز کوي لا ظلم اليوم. اول به آواز وشي لمن الملک اليوم. نن د چا لپاره بادشاهي ده؟ نن به څوک بادشاهي کوي؟ عدالت به څوک کوي؟ سکوت به وي، آرام به وي، خلق به بالکل چې کوم دی غلی به وي. آواز به وشي لله الواحد القهار. الله به په خپله چې کوم دی عدالت کوي، په خپله به الله فیصلې کوي. نو څه چل به وشي؟ عدالت په ولګېږي. الله به وایي راځئ
عدالت لګېدلی دی مظلوم به راشي دلته خو دنیا کې تپوس نشته هر څه کوه د خور په دای ښځه بوځه تحصیل ته وایي دا مې خور دا ګوته ترې ولګو ما پسې خور حصه ماف کړې ده د قیامت پر خدا نشته د قیامت پر باندې به دغه خور راشي دغه پپو به راشي دغه ماسی به راشي دغه یتیم به راشي الله دې ظالم مانه دنیا کې عصب کړو او دو وځان سره ظالم بځان سره بلا نیکۍ وړي بلا خیراتونه به کړي بلا حجونه به کړي عمرې به کړي بلا منځونه به کړي لوی لوی خیراتونه به کړي الله به څه وایي وایي د دې ظالم د نیکو نه واخلې دې مظلوم دی ورکوي ای خور دی ورکوي ای مظلوم دی ورکوي بل به راشي الله دې انسان دنیا کې زه وهلی یم ما سره ظلم کړو زه مظلوم یم ما بدل نشه اخیستی زما بدل ترې واخله الله به ورکوي دې کوي وله یو به راځي حدیث مبارک کې راځي دې ته مفلس انسان وایي دا مفلس انسان دا دی چې دا نیکۍ به ټولې حقدار اوسي دا به حقداران ټولې نیکۍ اوسي او دې به دقه تش شور پاتې شي د هغې نه پس په مظلوم راشي الله دې انسان ما سره زیاتې کړو په ما بدنامه پورې کړې وه ما نه یې حق لاندې کړو زما حصه کېده الله رسول دا کوله درال نه راکوله الله سره د علمه به وایي ورکوي وله پرشتي به نیکۍ خو لړې خلاصې شوې ښه نو چې نیکۍ خلاصې شوې د دې مظلوم دا ګناه راوالی په ده باندې بار کوي په ده باندې بار کوي دقه سردلان به جهنم ته غذار شي الله خپل حق معاف کوي خو ګوره پردی حق نه معاف کوي الله جل جلاله فرمایي لا ظلم اليوم نن به ظلم نه کېږي تر دې چې حدیث مبارک کې راځي که یو ښکرور بیزه یو ښکرور زناور په دنیا کې د بېښکرو سره زیاتې کړی وي په قیامت کې به الله جل جلاله حدیث ته ګورئ دواړه به را پیدا کړي دې بېښکرو له به ښکر ورکړي دې ښکرو باندې به ښکر واخلي او بدل به ترې واخلي چې څنګه بدل ترې واخلي جنت دوزخ خو د زناور دپاره شته نه کونو ترابا خاورې شئ بیا څه نشته دقې وخت کې به کافر څه وایي لا یا لیتنی کنت ترابا افسوس چې زه هم دغسې خاوره شوی وې خو د انسان دپاره دوزخ او جنت دی د زناور دپاره نشته د دې وجې نه چې موږ او تاسو ظلم ونکړو په دنیا کې د نه د الله تعالی حقوق ضایع کړو نه د مخلوق نو هغه صحابي څه فرمایي یا رسول الله اول بهترین او الله ته محبوب عمل څه شی دی حضور ته وفرمایل لمونځ به چې په خپل ټیم باندې کوه دویم وی د مور او پلار سره احسان کوه د مور او پلار حق ادا کوه او بیا وی یا رسول الله دریم یا رسول الله دینه پس کوم عمل ډیر بهتر دی وی جهاد فی سبیل الله دا الله په لاره کې جهاد کوه د کافر سره چې کوم دی میدان جهاد کې خپل مال او خپل جان قربان کا کله جهاد د مال ضرورت وي مال ورکه مجاهدین ته کله ځان ضرورت په خپله لاړ شه کله ستا مشوره ضروري مشوره ورکه کله چې کوم دی دعاګانې کوه دعاګانې وله غواړه لیکن د جهاد نه ځان محرومه کوه جهاد به تر قیامته پورې جاري وي ښه جهاد څه ته وایي د اعلا د کلمت الله دپاره کافر سره میدان جنگ کې جنګېدل کافر سره ډایرکټ په جنگ نه کې اصل جل د غوښتو هندوانو باندې شروع کړي دا جهاد دی دا فساد دی جهاد څه ته وایي اول به کافر ته دعوت ورکړي چې مسلمان بادشاه وي مسلمان چې کوم دی ملک وي او مسلمان چې کوم دی امیر وي مشر وي هغه به کافر ته خوا کړي او بل ته به دعوت ورکړي چې مسلمان شه که نه مسلمانېږي جزیه ومنه دوره دوره پیسې به چې کوم دی کال کې په شپږ میاشتې کې ورکوي اسلامي حکومت اسلامي حکومت کم دی چې دا نشته بیا میدان ته راوځه سر زما او سر ستا لیکن الله جل جلاله د الله خپل پیغمبر فرمایي چې جهاد به کې خو فساد به نه کې جهاد د چا سره کې هغه کافر سره چې هغه نه دعوت قبلوي او نه چې کوم جزیه او ټیکس ورکوي د هغه ځوانانو سره به جهاد کې چې کوم میدان ته راوتلي د کافر بوډا ته به څه نه وایي ماشوم ته به څه نه وایي زنانه ته به څه نه وایي د هغوی چې کوم دی
هغه عمارتونه منه خرابې دا څنګه جهاد دی چې هغه اسمان نه بم راوله جماعت مه ګوره مدرسه مه ګوره بازار مه ګوره غټ دهشتګر خو دغه امریکا ده د امریکې ملګري دي چې مسلمانانو باندې دا دهشتګردي کوي الله تعالی دې موږ تاسو له صحیح جهاد کولو توفیق راکړي جهاد فی سبیل الله دا به تر قیامت پورې جاری که څوک خپه وي که څوک خوشحاله او د دې موږ به الهغې تیاري کړو چې موږ د الله تعالی حکم د ځان تیار کړو الله موږ ته حکم څه کوي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا ای زما محبوبه موز امر چې کوم د خپل اولاد ته موز امر کوه اول په اسلام کې لومبې چې کوم دی دا به موز چې کوم دی موز پابندي وکړي دا موز د الله تعالی لومبې حکم دی او زما محبوبه واصطبر علیه په خپله پې صبر کوه نه په خپله پې عمل کوه نو مشر چې چاته نصیحت کوي چې بچې دا کار به نه کوي نو په خپله به هم نه کوي وایي چې دا کار کوه په خپله به هم کوي دا نه چې په خپله مونځ نه کوي بل ته وایي مونځ وکړه په خپله هر ارامېتوب کوي بل ته وایي مه کوه اولاد ته وایي مه کوه اولاد وایي دا ابو ته چې دا چې کوې ته چې ټوله شپه موبایل ګورې زه به نه ګورم ته چې ډرامې ګورې زه به نه ګورم دا په دې نه کېږي اول بدن کې په خپل حالیت پیدا کړي الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي ورپسې الله څه فرمایي لا نسألک رزقا موږ تا نه رزق سوال نه کوو چې رزق به ته ورکې رزق څوک ورکوي نحنو نرزقک څومره غټه دعوه ده الله وایي موږ رزق ورکوو خو ته موس کوه ته د الله حکم منه موږ موس هېڅ شي کې چې هم برکت نشته دی په مال کې برکت نشته دی په کاروبار کې نشته دی په اولاد کې نشته دی په څه د الله عظیم حکم چې کوم د خپل لاندې کوو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت چې کوم دی هغه موږ د خپل لاندې کوو د دې وجې نه لا نسألک رزقا مطلب دا دی چې رازق څوک دی الله دی انسان لا د مور په نوس کې د څلورو میاشتو چې الله وایي ولیکئ دی به څو رزق خوري دی به څو رزق خوري رزق د مخکې نکړی شوی دی او موږ بین الاقوامي سطح باندې څه وایو خلک تعداد ډېر شوی کمول غواړي نو کله ولا یو بانه ګرځوي کله بل بانه ګرځوي دا کرونا امرونا چې کوم نه دا ګورې یو بانه ده ګورې ښه توده شړی مرض دی د هغې نه راته یو بو جوړ کړی دی ټیک ته په یو ملک کې به چې ته راغلی وي څه اثر به یې کړی وي یا به کوي دا کرونا امرونا نه ده دا یو بانه ده د حرمینو شریفین د بندولو د جماعتونو د مدرسو که مؤمنان صحیح مؤمنان شو په حقیقت کې او الله ته متوجه شون بیا هېڅ شی نشته دلته څوک جوغ جوغ ناستي کرونا چا باندې ولګېدی ته جلسونو کې په لکونو باندې خلک ناستي په جومات کې کرونا ده حرم کې کرونا ده دا ذهن موږ چې کوم یهودیت هغه ذهن جوړوي حضور نږدې نږدې ودرېږئ مسجد کې خالي ځای مه پرېږدئ په دې کې شیطان رانوځي دی وایي لرې دی چې خاص شیطان پکې ګبړې کوي پکې حضور فرمایي یو بل سره لاس میلاو کړي چې څنګه لاس یو بل جدا کړي دواړو الله واړو ګناهونه معاف کړي دی نه ګورئ څنګل به سره میلاوي ور څنګلې بچیا دا کرونا بس داسې یو شي دا کرونا نه دا الله تعالی یو طرف نه عذاب دی که چېرې موږ تاسو الله ته متوجه شو بیا نه کرونا څه کولی شي نه مرونا څه کولی شي او وایي تعداد کمو تعداد الله چې چا فیصله کړي دا پیدا کېږي دا به خامخا پیدا کېږي دا چې هغه پلار هم نشي رستو کولی د چې هغه پلار هم نشي بندولی تعداد الله مخکې نه فیصله کړي دله به رزق ورکوم رزق څوک ورکوي الله تعالی حدیث مبارک کې راځي که د آدم علیه السلام نه واخلي تر اخري انسان چې کوم پیدا کېږي دا ټول په یو میدان کې دا پیریانو سره ودرېږي دا ټول مخلوقات په یو میدان کې ودرېږي لاس سجد کړي الله ته چې الله ماله دا راکړي ماله دا راکړي ماله دا راکړي او دې ټول الله تعالی د خپل خواهش مطابق هر شی ورکړي هر څه وله ورکړي حضور فرمایي الله فرمایي چې زما په خزانو کې دومره نه کمیږي لکه سمندر ته چې یو سړی ستن کته کې ستن اوبه اوچته کې ستن سره څومره اوبه راځي ګوتې سره خو لا اوبه راځي ستن سره چې څومره اوبه راځي چې څنګه دا نه کمیږي دقسې زما خزانې نه کمیږي موږ سره د رزق کم دی بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان اور زندگی آسان یار خو ډېر کم عقل بې وقوفه دي الله وایي بڑا خاندان اللہ روزی رسان بڑا خاندان جہاد بہت آسان بڑا خاندان اللہ مہربان ارے مردان کې سړی پنځه کم یو کم شپېته بچي دي 14 مې مړه شوي دي 19 مې لوڼه دي او شپږ شپې زامن دي او اکۍ دي اړي په یو کور کې اوسېږي یو وړوکي کور کې اوسېږي
الله رزق څوک ورکوي؟ تاسو ټول ورکوي که زه ورکوم؟ بس موږ ته د رزق هم دی چې تعداد کمول غواړي، تعداد مه کموئ. حضور فرمایي زه به په قیامت کې د حشر په میدان په هغه بنده ډېر فخر کوم چا چې بچي پیدا کړي اوس تربیت یې ورکړی، دا نه چې پیدا کړي دي بیا پوډریان ټولو پیدا کړي خو دې ډېرې، خو بیا تپوس نه کوي چې په کوم کوڅه لړو نه پیدا یې که خو ولره تربیت اسلامي ورکړه، دین ورته وښیه، قرآن ته وښیه. په دغه به نبي صلوات والسلام قیامت پر ورځ باندې چې کوم دی فخر کوي. الله دې موږ تاسو له عمل کول توفیق راکړي. امید تاسو ته کوم خپل اهل عیال ته په خپله د مزد پابندي شروع کوي. مزد دا مسلې موږ تاسو شپه ورځ اورو، یقین وکړه. په موبایل باندې اورو، په نیټ باندې اورو، هر وخت په ټي وي باندې اورو، په جمعو کې اورو، لیکن عمل چې کوم دی ضرورت دی الله تعالی موږ عمل کول توفیق. مزد دا الله حق دی، دا په صحیح ټیم باندې کوه او خپل حقدار له حق ورکه. تاسو سره چا حق وي هغه حق ورته حواله کړه. دنیا هېڅ پته نه لګي، زندګۍ هېڅ پته نه لګي تعالی څه وخت مرګ راځي. ځان سره دا شی وړو قیامت کې ورته حساب کېږي. دلته خو حساب کتاب نشته. که تاسو سره لور خوري صحیح، یتیم مال یې سره، د ګاونډي حق یې سره د مرګ نه مخکې ادا کړه. دین ګورل ته ګوره بیا ادا کول ډېر ګران کار دی. نیکۍ به ټول ځین مسخوا ستا خو کړه. الله تعالی دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ ټول خاتمه په ایمان کړي. دا کم حالات دي کم ملک کې چې کم مشکلات دي چې قسمه قسم طریقو سره خلق په عذابونو باندې اخته دي، الله دې ټول عذابونو من خلاص کړي. دا مشکلات الله تعالی حل کړي. حرمین شریفین الله موږ ته کلاو کړي. په نوم باندې کلاو دي، کلاو خو نه دي. نه څوک دی شي سم، نه څوک سم طواف کولی شي. مونځ به هم په کرایه باندې کوي، دوه مونځونه به کوي، سیوا به نه کوي. سړی به لکونه روپۍ ولګي بیا به دوه مونځونه کوي. چې څو سړی بیت الله شریف سره سم غاړه په غاړه شوي ني او سم خوا کې سره طواف نه کړل، دا سود بنده کېږي. دا بندول دي، خو اخر کې بیا بندوم کړي. دعا کوي چې الله تعالی دغه دا خراب خلق چې دا ناکاره خلق چې دا نظریې چلی چې الله دا یا سم کړي یا لرې کړي د دنیا نه. او الله تعالی موږ ته حرمین کلاو کړي، مرکزونه کلاو کړي، جماعتونه کلاو کړي، مدرسې کلاو کړي. مرزونه خو راځي، مخامخا به راځي. دا روزانه خلک مړېږي نه، خلک به مړېده نه روزانه. دا ټول په کرونا نو که په هر څه کې مړي په کرونا کې اچوي. یو سړی چې د دې غاړې بیمار بوځي که نه، ما ته په خپله 50 ته چا پلی که نه بیا به ژوندی نه راولي. باید خلک مونږ خو 50 ته اړېدلي هسپتال ته لاړ شي، بیا هغه غاړه پردوخ به به راځي. ګورې که 50 نمبر یې که نه او لږ غریب یې چې څوک تپوس ځیني هسپتال ته لاړ په هغه غاړه بیا بل چا په خپو به راځي. دا څه دا قصابان دي، دا ایجنټان دي. وایي تعداد که تعداد په دې نه کمیږي. الله ته متوجه شي. الله دې موږ توفیق راکړي د نیکو اعمالو. الله طرف ته توجه توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.